أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن را واخلستا د هر مرض دوا د پکی، هم د دنیا هم د عقبا ښکلی رڼا د پکی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین محفل، مشران و همزول و قابل رحم کشران، الحمدللہ والمنہ. څنګه چې هر کال زمونږ استاسي د دې حجانو صاحبانو د حاجی محمد حسن صاحب، د حاجی شیر عالم خان صاحب، حاجی غلام حسن صاحب او جناب حاجی و حافظ قاری ضیاء الحسن صاحب د قرآن عظیم الشان ختم په تراویحو کې کوي، او مونږ هم ځان سره په دې ثواب کې شاملوي. الله تعالی دې دا په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. په رمضان المبارک کې په تراویحو کې یو ختم کول سنت طریقه ده، او په یو سنتو باندې انسان ته د سلو شهیدانو اجر او ثواب ملاوي. لہذا د دې میاشتې مناسبت د قرآن عظیم الشان سره دی. دی وجنا د نور میاشتو په مقابله کې په دې میاشت کې تلاوت د قرآن عظیم الشان ډیر کی، ځکه چې په دې کې نزول د قرآن عظیم الشان دفعتن واحدتن یا جملتن واحدتن شوی دی، چې د لوح محفوظ نه د الحمدنا والناس پورې په یو ځای جبرائیل علیه السلام د 80,000 ملائکو په اردل کې اول اسمان بیت العزت ته راوړی. د کال خو 12 میاشتې دي، لیکن د دې ټولو میاشتو کې صرف د رمضان ذکر او نوم په قرآن کې راغلی، چې الله جل مجده فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان المبارک دا هغه میاشت چې دغه قرآن نازل شوی دی.
اوس دغه میاش دغه د برکتونو رحمتونو منبع او چینا الله بیا زمونږ په نصیب باندې راوست پدې کې د میاشتې راختو سره په امت اجابت باندې د رحمتونو نزول شروع شي د برکاتو نزول شروع شي کله چې میاش راوخیږي د دواړو جهانو سردار جناب محمد مصطفی علیہ التحیۃ والثناء فرمائی اذا دخل رمضان کله چې میاش د رمضان المبارک داخل شي د لومبۍ شپې نه برکات شروع شي فتحت ابواب الجنه د اتو واړو جنتونو دروازې د مؤمنانو مسلمانانو د پاره کولاو کړي شي وغلقت ابواب جهنم د او واړو دوزخونو دروازې د مؤمنانو مسلمانانو د پاره بند کړي شي وسلسلة الشیاطین او سرکش شیطانان هغه په دې لومبۍ شپې نه وتړلی شي په زنځیرونو باندې مؤمنان داغه سرکش شیطانانو د شر او فساد نه الله محفوظ دارنګي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله ملائکه ته فرمایي لومبۍ شپې نه چې هر شپه هر ورځ لس لک ګناهګار د جهنم د غلامین آزادوي د نبی علی السلام په امت دا تسلسل تر شلو ورځو شلو شپو پورې وي چونکې د رمضان 3 عشرې لس ورځې دا اول لس ورځې چې دي اوله رحمت لومبۍ عشرې د رحمت واوسطه مغفرة منځنۍ عشره د لس ورځې د مغفرت دي الله پاک مسلمانانو ته گناهونه بخي دي ته مغفرت نصیب کړي اخیری عشره چراشی و آخره عتق من النار اخیری عشره د جهنم د اور نه د خلاصي ده د آزادۍ ده اوس چې دا شل شپې شل ورځې تیرې شي اخیری عشره شروع شي 20 شپه راشي الله رب ذوالجلال ملائکه ته فرمایي چونکه د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په امت باندې اخیری عشره د رمضان شروع شو اوس لګ په دې نظام کې تبدیلی راوالی د شلو شپو شلو ورځو کې چې څومره آزاد کړي دي په هغه تعداد باندې وسره شپه دومره آزاد وای هر ورځ دومره آزاد وای کله چې ليله القدر راشي ليله القدر خو په اخیری عشره تاکو کې وګوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یوشتمه کې مګوري دروشتمه کې مګوري پنځشتمه کې مګوري وشتمه کې مګوري او کم درشمه کې مګوري یرا اوس په دغه حدیث کې تعین نه کړي چې دا شپه د ليله القدر اگر چې صح حدیث دا سړي چې هغه کې یوشتمه شپه یاد کړی دا وشتمه شپه او زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا وشتمه شپه ليله القدر ځکه چې په دې صورت کې درې ځله ليله القدر استعمال شوی انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر دا ليله القدر پکې درې ځله استعمال شوی او یو د ليله القدر کې 9 حروف دی او 9 یا 27 راځي نو دا وشتمه شپه راځي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمایي بیا هم د نبی کریم علیه السلام مبارک غرض او مقصد داري چې زما امت یو وشتمه باندې د ليله القدر په نیت درېږي عبادت کوي
او په درویشتمه مدريږي او په پنځویشتمه مدريږي او په ویشتمه او په یو کم دیر شما نو هر شپه وته ليله القدر ثواب په عملنامه کې ولیکل شي ځکه چې نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت دغه د عمل نن بهتر نور چې ليله القدر راشي نو الله ملائکه ته فرمایي چې نن خو هغه د قدر شپراله په دې مخکنو شپو ورځو کې چې څومره د جهنم نه مؤمنان مسلمانان ګناهګار آزاد کړي دي دومره په دې شپه د قدر باندې نور آزاد او بیا چې کله د اختر شپه راشي نو رب ذوالجلال ملائکه ته فرمایي چې په دې ټوله میاشت د رمضان کې څومره آزاد کړي دي سره ليله القدر اوس پاغه تعداد نن شپه دومره آزاد کړي او زما په دې مؤمنانو بندگانو باندې د شوال میاشت راوخته د اختر میاشت راوخته اوس چونکې دی یو میاشت ډیوټیو کا د ورځې روجیو نیوي د شپې قیامونه وکړه پښمنیو وکړه اعتکافونه وکړه روزمات وکړه پدې کې منځونه وکړه عبادت وکړه نفل په فرض او فرض په اویاو قبل د وتر په جمع لہذا د ټول کلوړې وکړه زما د حکم د خاطره اوس دی ډیوټي او میاشو کا اوس زدا سے نویم چیرې دی له میاش پس اجر ورکوم دی له کال پس ورکوم بس صرف اخرت کې به ورکوم نا حدیث شریف کې راغلی دی چې اعط الاجیر اجره قبل ان يجف عرقه مزدور لداغه مزدوری داغه د خوري د وچیدون وړاندې ورکای اوس چونکې یو میاش ډیوټیو کا نو اوس نیټه پکې نه دی پکار نن د اختر شپه ده جبرائیل علیہ السلام ته الله پاک او فرمایي ځان سره د اسمان نړۍ ملائکه کوزي کا زمار دغه روزدارو بندګانو د کورونو په دروازو کې مودروا د جمعاتونو په دروازو کې مودروا د عیدګاګانو په دروازو کې مودروا د سحر مونلا او د اختر مونلا چې دا مؤمنان مسلمانان راضي نو ردی د کورونو په دروازو کې په دې سلامونه اچوي او لاسونه ور سره ملاوي او د مغفرت دعاګانې ورله غواړي او چې د جمعات دروازه باندې راوځي نو دغه وخت کې هم دی باندې سلام اچوي او لاسونه ور سره ملاوي او مغفرت دعا ولا غواړي کله چې د اختر منځ شي اولاد خپل زینو نه پاسې دي نه چې دی د مسجد نه یا د عیدګاه نه وځي نو دغه وخت کې الله د فرشتو سره مکالمه کوي اے ملائک کم یو مالک کوم یو آقا چې خپل ما تحت غلام تا یو عبد تا نوکر تا یو ډیوټي حواله او ورته دا ډیوټي وکواغه په خې طریقې سر ته ورسي په خې طریقې سره انجام ته ورسي اوس دغه مالک لسه پکار نو دا ملائکه ورته وی چې الله مالک له پکار دي د خبر لور الله رب ذوالجلال ورته فرمایي اے زما ملائکو زه خود نور مالکانو غند نه ما زه خود نور آقاګانو غند نه ما زه خود دی خالق او مالک مو د زما بندگان دي دی خو یو میاش ډیوټیو کا چاچی د روجي خیال ساتلې چې روجه خپل بیکار او خراب نه کا په کنزلو سره په غیبت سره په چغلۍ سره دارنګي په ګناهونو سره زکه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چاچی په رمضان کې د ورځې چې روزه د پخلا او د غیبت پر نه خو د چغلی پر نه خو د چې
باطل کارونه پرې نه خود، نفسانی خواهشاتو کارونه پرې نه خود، نو الله ته د روزي حاجت نشته چې دې صرف روټه او اوبو دا پزان باندې باندې کی. دا سه خو یو سنډا راونی سوي تړو تر ماخام ورله خوراک ساک مور کو نو ته بسوي چې هغه روزونی و. اور دغه ته حاجت نشته د روزي مطلب خدا دې چې په انسان کې تقوا پیدا شي. ځکه مقصد اصل د روزي تقوا پیدا کېدل دي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایماندارو په تاسو روزي د رمضان فرض کړي شوی دي لکه تاسو نه مخکې قومونو باندې چې څنګه روزي فرض کړي شوی وي. فرضیت زمونږ او د هغې د ټولو یو شان ثابت دی. فرق چې دی صرف په کیفیت کې دی چې هغې به څنګه نیوي او مونږ یې څنګه نیسو. دا زمونږ غوندې یو میاشت پرله پسې روزي مخکیني امتونو نه دي نیولي. دا په مونږ باندې د دې طریقه باندې فرض شوي دي. کیفیت کې فرق خو مقصد یې څه دی؟ لعلکم تتقون. لعل خو د ترجي امید دپاره استعمالیږي، لیکن چې کله کتاب الله کې لعل راشي هلته د تاکید دپاره استعمالیږي. نو لعلکم تتقون چې خامخا تاسو تقوادار جوړ شئ. ځکه د روزي مقصد تقوا پیدا کېدل دي. نو چې د رمضان په دې میاشت کې په مسلمان مؤمن کې تقوا پیدا نشي بیا به کله پیدا کېږي؟ دیو جنا د رمضان میاشت دی دا د بخنې میاشت. په حدیث شریف کې راغلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم منبر شریف باندې یو قدم مبارک کې خو پړمبای پوړی باندې وی فرمیل آمین. په دویمه باندې چې قدم مبارک کې خو دوی فرمیل آمین. په دریمه باندې چې قدم مبارک کې خو دوی فرمیل آمین. صحابه کرام ته پوښتنه چې د الله خوږه محبوبه صلی الله علیه وسلم تاسو مبارک خو نن خلاف عادت کارو، خلاف عادت کارمک نور کلم داسې نه دی کړي. نن خو تاسو پړمبای پوړی باندې چې قدم مبارک کې خو نو هم فرمایل آمین. په دویمه پوړی مقدم کې خو دو بیا هم فرمایل آمین. په دریمه پوړی باندې قدم کې خو دو فرمایل تاسو چې آمین. مونږ خو دې په مطلب باندې پوه نه شو. حضور علیه السلام مبارک ورته فرمایي ای زما صحابه کرامو ما چې پړمبای پوړی قدم کې خو جبرائیل علیه السلام منبر شریف سره خوا کې ولاړو. ما ته وی چې د الله محبوبه چې ستاسو په امت کې د چا مور او پلارم ژوندي وي او د هغې په خدمت باندې په رب ذوالجلال خپل ځان او نه بخه د امتي دې هلاک شي. وی ما فرمیل چې آمین. دویمه پوړی باندې چې کله قدم مبارک کې خو نو جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل چې د الله محبوبه ستاسو په امت چې د رمضان میاشت راشي او د رمضان په دې میاشت کې د خپل ځان په خپل رب جل مجده باندې ونه بخي دې هلاک شي. نو ما فرمایل آمین. او چې په دریمه پوړی مې قدم مبارک کې خودو نو ما ته جبرائیل علیه السلام فرمایل چې د الله محبوب ستا نوم مبارک د امتی مخ کې ذکر شي او پتا درود شریفونه وي دا دې هلاک شي. ما فرمایل چې آمین. نو ګورئ چې جبرائیل علیه السلام خیری وکړي او نبی علیه السلام په آمین وایي دا به ولې نه قبلي؟ نو دې میاشت کې چې څوک ونه بخلی شي دا ډېر عجیبه زموږ د دین کتابونو کې دا خبره ذکر کړې ده چې یو سړی و د هغه نوم محمد او دغه محمد نومې سړی چې و نو 11 میاشتې د کال ده به نه مونځ کولو، نه به تلاوت کولو، نه به اودس کولو او نه به مطلب د بل یو نیک عمل کو. 11 میاشتې به همداسې پلیت او مردار ګرځېد. او چې کله به میاشت د رمضان المبارک راله د شعبان په اخري ورځ باندې به اولامبل غسل به پاکې جامې به واچولې او بس جومات ته به متوجه شو. بیا به د جومات نه خوځېده، د خپل ضرورت نه علاوه منځونه او تلاوتونه او ذکرونه او عبادتونه نفلونه اعتکاف دا هر څه به پکې کول چې د اختر ورځ به تېره شوه بیا به یې چوټي.
11 میاشتې به بیا جمعات ته نه رات بس دا یو میاشت به کار کو 11 میاشتې به همداسې بیا ګرځېد کله چې وفات شو دا هغې علاقې یو ډېر نیک او صالح انسان په خوب کې ولیدو تپوس یې ترې وکړو الله در سره څه معامله وکړه هغه داسې مسکې شو وی الله وبخلم وی په څه باندې وبخلې وی د رمضان د میاشتې احترام به مې کو ما به چې د شعبان اخیري ورځ راله به سر سله به مې چوټي ورکا او به مې لامبل پاکې جامې به مې واچولې او دغه میاشت به مې ټوله په اطاعت و عباداتو کې تېره کا الله راته وفرمیل 11 میاشتې به همداسې ډنډماري به دې کوله ګرځېدې به خو د رمضان احترام دې کو زه د هغې د خاطره مې وبخلې اورې نو ګوره چې په دې میاشت کې هم چاته مغفرت نصیب نشي دا به ډېر بدبخته انساني یو هغه څوک چې هغه د رمضان میاشت پرې رامله او هم دې د کفر نه توبه ونه ویستا د شرک نه توبه ونه ویستا د سحر او جادو نه توبه ونه ویستا او یا د عاق الوالدین او مور او پلار راضي نه که دارنګې شراب خورو په دې میاشت د رمضان کې هم شراب څکل دارنګ چغلی و غیبتونه د عادتو د داسې خلکو مغفرت بیا الله تعالی جل جلاله نه کوي ظلم چې په چا باندې کوي ظالم ته په دې میاشت کې مغفرت نه نصیب کېږي واما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا هر چې ظالمان بیدار د جهنم د اور خشاک به الله فرمایي نو مطلب دا دی چې دا ډېره د بخښنې د مغفرت میاشت د بخارا په ښار کې یو مجوسی هغه چاته وای چې هغه د اور عبادت چې څوک کوي هغه ته مجوسی وای د بخارا په ښار کې یو مجوسی اوسېده نزهة المجالس کې عبدالرحمن صفوری رحمه الله یو خبره ذکر کوي وی دا د مسلمانانو ښارو د مسلمانانو بازارو د مسلمانانو د رمضان میاشت وه د مسلمانانو روجې وي او دغه د مجوسی یو زوی و دغه مجوسی یو زوی و زلمی و په ډک بازار کې را روان و خوراک یې کول اوس د رمضان میاشت مسلمانانو روجه ده او دی پکې را روان دی خوراک مجوسی کافر اوس کافر خاصم زمونږ روجي نه نیسي نو که خوراک یې وکړو څه چلوش هغه خاصم روجه نه ده لیکن دا خار د مسلمانانو دیر روانو خوراکی کو دی که مخل پلار راغی مجوسی هغه چې وکاته چې دا د مسلمانانو خار دی د مسلمانانو روجي میاش د غیر روجي نیسی او زما د زوی د دی په بازار کې را روان دی او د چې د خوراک کوي وی بس راغه په ډک بازار کې مخامخ د خلکو مخ ته دی زوی له مخ باندې او سپیړه ورکا دا مخ ول ورید ک اور ته بي وقوفه تا ته پته نه چې دا خار د مسلمانانو دی دا د رمضان میاشت د غي دی په کې روجي نسی او ته د غي مخ کې لګي خوراک کې کنن نه پس د داسې وکړو به دی وجنه یرا سو وخت تیر شو دغه مجوسی وفات شو یو نیک او صالح انسان د بخارا په خوب کې ولید دغه مجوسی په جنت کې ناس په خسته باغ کې ناس دی د حیران شته پوسیو کو تا فلانه مجوسی نه هغه ورته صاحب مجوسی راته موایا ټیک دماغ سړی يم خو مجوسی راته موایا وی ولی وی الله جل جلاله ز جنت ترا واستم ما د مجوسیت نه توبه وستدا ورته څه چل شوی وی د بخارا په خار کې زما زوی روانو د رمضان میاشوا او بیا چې دی هغه خوراک کولو د مسلمانانو په مخ کې ما ولا په مخ باندې سپیړه ورکا ورته وی چې بي وقوفه د مسلمانانو خار دی د مسلمانانو بازار دی او ته دا غي د رمضان په میاش کې دا غي په مخ کې خوراک کې کنن نه پس د داسې او ک بیا بدر لخ نشي ما د رمضان د میاشت احترام وک کله چې زما مرګ راتلو د مرګ نه یو ورځ وړاندې مې د مجوسیت نو توبه وستو په اسلام کې داخل شم په سبا له مړ شم الله را له جنت را که مغفرت راته او راته یو فرمایل چې دا د احترام د رمضان د وجه نه مې درته د ایمان دولت در
نو چې ګوره یو مجوسی د رمضان د میاشتې احترام وکړي وغته الله د ایمان دولت ورکوي نو مؤمنان مسلمانان خو باید دي چې د رمضان په میاشت کې په ډېرو خوبو باندې مشرف وګرځېږي دا ډېره د برکتونو والا میاشت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان روزي ونیوي په ښه ګمان سره او په ښه یقین سره چې ماله به په دې باندې الله اجر او ثواب هم راکوي زما غاړه به هم پې ازاده شي ځکه چې دا فرض روزي دي نو الله د ده مخکیني ټول ګناهونه معاف کوي ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان په میاشت قیام وکړو قرآن ولوست واورېده د الله عبادات پکې وکړو په قیام باندې شپې تېرې کې نو دغه په قیام باندې شپې روڼول دې سره د ده د مخکیني ګناهونه ټول الله تعالی جل جلاله معاف کوي ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او چا چې لیلة القدر شپه کې د الله د رضا دپاره قیام وکړ په ښه یقین سره په ښه ګمان سره چې الله به په دې باندې ماله اجر او ثواب راکوي ځکه چې دا د عباداتو ورځې شپې دي دا د قدر شپه ده نو د ده مخکیني ګناهونه ټول الله تعالی جل جلاله په دې باندې معاف کوي او بله دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي حدیث شریف کې راغلی دي چې لکل شیء زکات د هر یو څیز دپاره زکات دی یعنی پاکوالی دی لکه څنګه مال په زکات سره پاکیږي سونه پاکیږي چاندي پاکیږي دارنګې فصلونه او باغونه پاکیږي نبی کریم علیه السلام فرمایي چې لکل شیء زکات د هر یو څیز دپاره زکات دی پاکوالی دی و زکات الجسد الصوم خو د بدن د پاکوالی دپاره زکات چې دی نو هغه روژه ده روجی سره بدن د ګناهونو نه پاکیږي او ګورئ دې ته د رمضان میاشت وایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا رمضان چې دی دا مشتق دی د رمضان نه رمضان معنی د سیزل دا میاشت په مسلمانانو باندې روخیږي الله د دې د برکت د دې مسلمانانو ګناهونه وسیزي په خبره ورسېد ګناهونه ورلسیز او په دې رمضان کې موږ څه کوو روژې پکې نیسو روژو ته صیام وایي صیام جمع د صوم ده او صوم وی امساک ته امساک وی رکاولو ته یعنی مطلب دی چې خلق د ورځې د ډوډۍ نه د چیو نه اوبو نه فروټو نه د ګناهونو نه خپل ځان رکاوي ځکه ورته امساک وایي امساک دا د معنی د صوم ده ځکه ورته صوم وایي نو دی پکې خپل ځان د خوراک او څښاک او خواهشاتو د نفس نه روکو ساتي الله د دې بدن د هغه ګناهونو نه پاک کړي ګناهونه ورله ترې نه وسیزي په دې میاشت کې دا برکات بله دا ده چې نبی کریم رؤوف الرحیم علیه الصلاة والتسلیم ارشاد فرمای چې للصائم فرحتان د روزدار د پاره دوه خوشالۍ سو خوشالۍ دو کسانو وی دوا ټول وایي سو خوشالۍ یو خوشالي د هغې نه چې ده فرحة عند فطره یو خوشالي د روژه ماتي په وخت کې ده د روژه ماتي په وخت کې یو خوشالي ده وفرحة عند لقاء ربه او دویمه خوشالي په هغه وخت کې ده چې کله الله ولا په جنت کې خپل دیدار مبارک ورکوي الله جل مجده دی سره ملاقات کوي زما خبره تم خیال لیکن خوشالي دو دي یو خوشالي د روزه ماتي وخت کې ده دویمه خوشالي هغه وخت کې ده چې کله الله ول خپل دیدار ورکوي په جنت ملاقات ور سره کوي
ملاقات د الله پاک د مومن مسلمان د پارم ثابت او د کافر او منافق د پارم ثابت خو ملاقات کې فرق دی حدیث شریف کې راغلی لقی الله وهو علیه الرحمن الله بدی مومن مسلمان سره ملاقات کوي خو په داسې حالت کې چې الله به ډېر مهربان وي او د کافر او منافق باره کې چې لقی الله وهو علیه الغضبان الله به د کافر سره ملاقات کوي د منافق اعتقادي سره به ملاقات کوي لیکن په داسې حال کې چې الله به ډېر غضب والا وي هغه ملاقات نه دی الله مونږ وسات اوس درو جماعتي وخت خوشحالي یو زمونږ په خیال کې ده چې یاره دسترخوان غوړېدلی په دې شربتونه پراته دي په دې فروټ پراته دي په دې شل قسمه ترکارۍ پرتې دي په دې بېحسابه نعمتونه پراته دي اوس دغه دسترخوان باندې چې فراخه نعمتونه پراته دي کجوري شته چټنیان شته مربي شته وغیره وغیره نو مونږ هغې ته ګورو چې یاره دا جماعتي وخت کې دا دومره نعمتونه پراته دي بس دا خوشحالي ده دې کې شک نشته چې په رمضان کې د مؤمنانو پر رزق کې برکت پیدا کیږي فراخي پیدا کیږي د یو غریب نه غریب په کور کې هم دوه درې قسمه څیزونه پراته وي خو داسې دسترخوان بغیر د رمضان نه هم ډکېدی شي ځکه داسې د وس خاوندان شته دی چې هغوی داسې کولی شي نو ما درته وویل چې بلکل دې کې هم شک نشته چې په رمضان کې د مؤمنانو په رزق کې الله برکت اچوي خو دا کومه خبره چې نبی علیہ السلام مبارک کړی دا چې فرحة عند فطره چې یوې د روجماتي وخت خوشحالي ده نو هغه دغه نه ده چې کومه مونږ خیال کې راوړو د روجماتي وخت کې چې کومه خوشحالي ده هغه لږ پیژندل پکار موسی علیہ السلام الله جل جلاله سره کلام کولو په وادي سینا کې د دغه هم کلامي په وخت کې الله پاک موسی علیہ السلام ته فرمایي چې ای زما کلیمه تا سره زه په دې کوی تور باندې خبرې کوم ته ما سره خبرې موسی علیہ السلام الله ته فرمایي یا الله دا دې په ما باندې ډېر لوی سعادت پرزو کړی دی الهه دا سعادت دې بل چالم ورکړی دی وکنه الله جل جلاله ورته فرمایي چې زما خوږه پیغمبره واقعي دا سعادت مې پتا باندې پرزو کړی دی او زه تا سره خبرې کوم ته ما سره خبرې کې خو چې کله تپوس دی کو چیرې دا سعادت دی په بل چا پرزو کړی دی وکنه نو زه به تا ته اوس د هغې حقیقت بیان کړم نو الله پاک موسی علیہ السلام ته فرمایل چې ای زما کلیمه انی کلمتک وبینی وبینک 70,000 حجاب زه چې تا سره کلم خبرې کوم ای موسی علیہ السلام زما او ستا ترمنځ 90,000 حجابات پردې لګېدلي ته چې زما دا خبرې مبارکې اورې د 90,000 پردو اخوانې اورې زما او ستا منځ کې 70,000 حجابات لګېدلي ای زما خوږه پیغمبره تا نه رستو زما محبوب علیہ السلام دنیا ته را روان زما د محبوب علیہ السلام امت اجابت را روان دی د موسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام مبارک د زمانې په منځ کې فاصله 3,000 کاله ده څه د پاسه دا ورته 3,000 کاله مخکې دا خبره کوي تا نه رستو زما محبوب دنیا ته را روان دی زما د محبوب امت دنیا ته را روان دی زه به د محبوب علیہ السلام په امت د رمضان د میاشتې روجې فرض کوم دی به د سبا نه واله تر ماښامه پورې زما د رضا دپاره روجه نیسي ای موسی علیہ السلام کله چې دی روجه ونیسي او د ماښام وخت راشي د دوی د روجه ماتي وخت راشي وارفع عنهم تلك الحجب عند الافطار زه به د روجه ماتي په وخت کې د دوی او د خپلې مخې نه هغه 80,000 پردې لرې کوم کمې پردې چې نن زما ستا مخې ته لګېدلې دي
زه تا سره کلام کوم ته مې خپل کلیم ګرځولې خو چې ته زما دا کلام اورې نو دا د 70,000 پردو اخوانه اورې ما او ستا منځ کې 70,000 اجابات دي خو چې کلم زما د محبوب امت د رمضان روزه ونیسي او د هغې د روژه ماتي وخت راشي ماښام راشي وارفع عنهم تلك الحجب عند الافطار زه به د روژه ماتي وخت کې د هغې د خپلې مخې نه د 70,000 پردې لرې کوم څه غرض د روژه ماتي وخت کې به بلا حجابه زما خصوصي انوار خصوصي تجلیات خصوصي برکات خصوصي رحمتونه او خصوصي اغا اسرار او دقایق دا به د روژه ماتي په وخت کې زه بلا حجابه په دې باندې نازلوم دا زما ستا کمال نه دی دا ټول خاطر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داغه مبارک د برکت دی امت سره څومره مهرباني فرمایي نو یو خوشحالي د روژه ماتي وخت کې دغه ده وفرحة عند لقاء ربه او دویمه خوشحالي هغه وخت کې ده کله چې رب ذوالجلال خپل دیدار مبارک دی له په جنت کې ورکوي دا یاد ساتئ د دغې نه لوی نعمت بل نشته حدیث شریف کې راغلی چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي کله چې حساب کتاب وشي جنتیان جنت تلاړ شي دوزخیان دوزخ تلاړ شي د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د امت ګناهګار ټول د جهنم نه راوځي تر دې چې هغه اخیری کس پاتې وي او په هغې پسې نبی علیه السلام مبارک لاړ شي او هغه په جهنم کې را پیدا کی او په غیږ کې ونیسي او په مرحبا مرحبا سره جنت ته راولي یو کس اخیري به پاتې هغه به هم راولي چې کله اټله فیصله وشوه چې بس جنتیان به په جنت کې او دوزخیان به په دوزخ کې وي کافران مشرکان منافقین اعتقادي دی به همیشه دپاره په جهنم کې وي او مؤمنان مسلمانان دا به په جنت کې وي نو د دغې فیصلې نه پس جنتیانو ته به وویلی شي چې تاسو لږ د جنت کنارې او غاړې ته راشئ او دوزخیانو ته به وویلی شي چې تاسو لږ د دوزخ کنارې او غاړې ته راشئ جنتیان به زړه کې وایي جوړې الله چېرته کومه خبره موږ نه خفه شوي دی جوړ جنت نه مو باسي که څنګه او دوزخیان به خوشحاله شي چې جوړې الله زموږ په دې چغو په دې بغارو باندې او په دې فریادونو باندې جوړې په موږ باندې په رحم کې راغی نو اوس موږ جوړ دوزخ نه وباسي نو دی به د جنت غاړې ته راشي هغې به د دوزخ غاړې ته راشي د فرشتو په لاس به الله پاک جل جلاله یو ګډ راولي ګډ هغه ګډ به د جهنم او د جنت په دې منځ کې حلال د فرشتو په لاس جنتیان به هم دا منظر وګوري او دوزخیان به هم وګوري الله به ورته فرمایي هم کاته دا څه حلال شو یا الله ګډ حلال شو وی دا شکل مې ولا د ګډ ورکړي دا مرګ و مرګ مې حلال جنتیان دې په دې یاره کې جنت کې پاتې نشي چې یا الله سینه د نعمتونه په مرګ را نه بیا پاتې شي دې مرګ مې حلال که تاسو به اوس همیشه په جنت کې ژوندي یئ مرګ بدل نه راځي او دوزخیانو ته به وفرمایي چې تاسو به په دې تمه وئ چې زه کیدای شي د دې عذابونو نه بیا په مرګ باندې خلاص شو نو دا تمه مې دله کټ کا اوس به همیشه په جهنم کې ژوندي او د عذابونه به درته میلاویږي نو مرګ مې حلال کو دې نه پس به مرګ نه وي بیا به د هغې نه پس اتو واړو جنتونو کې به اعلان وشي چې لاړ شئ او د جنت الفردوس په فلانی طرف باندې د نور یو میدان جوړ دی او هغه میدان ته ځان ورسوئ هغه میدان ته ځان ورسوئ دا ټول دا اتو واړو جنتونو ساکنان چې دي دا به د جنتونو رامنډې وهي او هغه د نور میدان ته به راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی د نور په دغه میدان کې به کرسۍ لګېدلې وي په ګول دایره کې
گول دایره کې به کرسۍ لګېدلې وي دا څه کرسۍ به پکې د نور نه جوړي څه به د سونې نه جوړي څه به چاندۍ نه جوړي څه به زبرجدو نه جوړي مختلف دا به لګېدلې وي د دې کرسو په دې منځ کې به یو ډېر عظیم الشانه کرسۍ لګېدلې چې حد معلوم نه نو دا جنتیان چې راشي فرشتي به ورته وي په دې کرسو باندې د خپل مقام مطابق کښېنئ د دغې کرسۍ نه چې دا منځ کې لګېدلې د عظیم الشانه دې نه چاپېره چې نږدې کمې کرسۍ لګېدي په دې باندې به انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات جلوه افروش هغې پسې به صحابه کرام هغې پسې تابعین بیا تبع تابعین اولیاء کرام دا مفسرین محدثین حفاظ قراء دا لوی لوی نیکان صالحان خلق مؤمنان مسلمانان د خپل درجې مطابق به یو بل پسې کینی الله دې موږ لم پکې کرسۍ راکړي کینی بیا به دی یو بل ته وایي دا منځ کې کرسۍ چا دپاره فرشتې به ورته وایي دا د الله جل جلاله دپاره دا د الله جل جلاله دپاره اگر چې الله جل مجده له په کرسۍ ناسته لازمه نه ده او نه الله په کرسۍ باندې کینی زموږ د اهل سنت و جماعت په نسبت باندې ځکه الله د جسم نه پاک واجب الوجود دی خو جسم نه پاک دی موږ مجسمه نه یو چې الله له جسم ثابتو لیکن د بادشاهانو قانون دا دی چې د بادشاه تخت هم وي کرسۍ هم وي نو د احکم الحاکمین عرش هم شته او کرسۍ هم شته عرش هم د تمام جهان نه لوی دی او کرسۍ هم د تمام جهان نه لوی دی لاسته پې لازمه نه ده قانون دی قانون دا قانون مطابق دا کرسۍ د رب ذوالجلال اوس به الله په خپل شان لایقه سره جلوه افروز کیږي تاسو لږ انتظار وکړئ لږ ساعت چې تیر شي دا به یو علامه وي دا کرسۍ به په حرکت کې راشي او به خوځېږي د الله رحمت به پې نزول وکړي بس دی به پوه شي دا کرسو باندې ناست صاحبان چې الله په خپل شان لایقه سره جلوه افروز نو دوی به ټول د ادب دپاره پاسي یو زړه راښکونکې اواز به دا کرسۍ د سیډ نه راشي چې زما بندګانو کښېنئ په دې کرسو باندې کښېنئ دوی چې کله په کرسو باندې کښېني نو بیا به یو بل اواز راشي هغه اواز دا دی چې سلونی ما شئتم سلونی ما شئتم تاسو مانه سوال وکئ کم چې ستاسو خوښ وګورئ په دې جنت کې تاسو ته چې کوم نعمت نی ملو هغه نعمت مانه وغواړئ دی به ورته وي یا الله موږ ته خو په جنت کې تا هر قسمه نعمتونه راکړي دي بس موږ د تا نه سوال کوو چې ته زموږ نه راضي شه الله به ورته فرمایي ای زما بندګانو که زه تاسو نه راضي نه وې نو ما به دې ځای ته راوستی دا خو زه په دنیا کې تاسو نه راضي وم نو ځکه مې دې ځای ته راوست دا سوال مه ضایع کوئ درته ویم چې یاره ما نه تاسو سوال وکئ کوم چې ستاسو خوښ وي کوم یو نعمت چې تاسو تر اوسه پورې په جنت کې نه ملو چې هغه درله درکړم دی به ورته اله العالمینه مونږ ته چې دی هغه نعمت نه دی معلوم چې هغه تر اوسه پورې مونږ ته په جنت کې نه ملو الها مونږ ته ډېر نعمتونه راکړي الله پاک جل جلاله به ورته فرمایي قرآن شریف راوالی هغه نعمت په قرآن عظیم الشان کې ولټوئ جبرائیل علیہ السلام به قرآن عظیم الشان راوړي قرآن عظیم الشان به راوړي او حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لبه ورکي اوس میدان به د نور وي مقام به جنت وي الله به په خپل شان لایقه سره جلوه افروزي تمام انبیاء کرام به علیهم الصلوات والسلام به موجود وي دارنګي
ملائکه به موجود وي، صحابه کرام به ټول موجود وي، تابعین او تبع تابعین به موجود وي، دا د امت اعلی هستی به موجود وي. او په دغه دوران کې به جبرائیل علیه السلام قرآن عظیم الشان راوړي او نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم ته به ورکړي. یاره په داسې مجلس کې چې د نبی علیه السلام په خوله مبارکه تلاوت د قرآن عظیم الشان کېږي، دا به څومره اعلی او د شان والا محفل وي. په دنیا کې د نعمتونو تقسیم چې شوی دی، نو هر یو نعمت چې دا په سلیسو باندې تقسیم شوی دی. داغه نعمت نه داغه زمانی کما برگزیده هستی چې وي، نو هغه هستی ته الله نه حصې داغه نعمت نه ورکړي وي، یو حصې په ټول جهان تقسیم کړي وي. او دا لسکم سل حصے چې دی دا نبی علیہ السلام مبارک ته ورکړي. لکه مثال په تور حسن یو نعمت، الله د دین نه حصے حسن یوسف علیہ السلام ته ورکړي، یو حصے ته د ټول جهان په خلکو باندې په حسینانو تقسیم کړي. لیکن 90 حصے حسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته ورکړي. خوشوازی دا یو نعمت، 9 حصے خوشوازی تینا داود علیہ السلام ته الله ورکړي، یو حصے د تمام جهان په خوشوازو تقسیم کړي، 90 حصے تی نبی علیہ السلام ته ورکړي. خو حضور علیہ السلام هغه خوشوازی په دنیا کې نه استعمال کړي، هغه خوشوازی هغه 90 حصے خوشوازی د نور میدان ته پرېښې ده. په خبره ورسېدل کله چې جبرائیل علیہ السلام ولا قرآن عظیم الشان ورکی، نو نبی علیہ السلام مبارک به په هغه 90 حصے خوشوازی کې د الله کلام شروع کړي. دا ټول خلق به داسې ټالی وایي، هلته ستړي کېدل نشته، هلته خفه کېدل نشته، چې الله جل جلاله بنفس نفیس په شان لایقه سره جلوه افروزي او د جنت د نور میدان وي، او جبرائیل علیہ السلام قرآن راوړي، د الله کلام وي، او د محبوب په ژبه مبارکه لوستی شي، او داسې نورانی مجلس وي، نو دغلته به د نبی علیہ السلام تلاوت څومره لوی کمال لري. خبره ورسېد. فقط اتنا غرض ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دا ټول منظرونه دا د نبی علیہ السلام د شان د ښودلو دپاره دي، چې الله د خپل محبوب شان مخلوق ته ښایي. تلاوت به شروع شي، یو عجیبه منظر به وي، په کیفیت به اله مونږ تاسې پوه شو چې مونږ هم په هغه مجلس کې الله شامل کړي. معززو، یو ټیم به داسې راشي چې نبی علیہ السلام مبارک به قرآن شریف بند کړي. یا الله هغه نعمت مونږ وپېژنو، هغه نعمت مونږ وپېژنو. مونږ ته قرآن وښود، دا قرآن خو پخوا نه په نبی علیہ السلام باندې نازل و، د ټولو نه زیات پوی په نبی علیہ السلام مبارک. اوس الله تم پته وه، نبی علیہ السلام تم پته وه، د امت لوی لوی علماو تم پته ده چې هغه نعمت کم یو دی. خدا د رب ذوالجلال حکمت دی چې دغه وخت کې به د ټولو خلکو د ذهن نه وباسي، صرف هم دې دپاره چې په دې مجلس کې زما محبوب تلاوت وکړي، دې خلکو ته زما د محبوب شان معلوم شي. یاره صاحب چې دغه ځای ته رورسي قرآن شریف بند کړي، یا الله مونږ نعمت وپېژنده، نو ورته به وفرمایي کم یو نعمت؟ یا الله مونږ قرآن کې پیدا کړ، وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، دا نعمت. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. الله فرمایي په دې ورځ د قیامت
ډیر مخونه به تر او تازه د خوشحالۍ آثار به پې نموداري وجه به سي وجه به د خوشحالۍ او د تازګۍ دا وي چې دوی به خپل رب جل جلاله ته ګوري د الله دیدار به کوي قرآن شریف کې راغلي ورضوان من الله اکبر ورضوان من الله اکبر مفسرین کرام فرمایي د رضوان نه مراد د الله دیدار دی د الله دیدار د جنت د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت دی اکبر صيغه اسم تفضیل دا په ټولو کې لوی نعمت چې د الله دیدار د الله دیدار ته یو نعمت هم نه راځي نو دغه وخت کې به ورته وفرمایي چې هغه نعمت مونږ پیدا کړه چې تا مونږ ته قرآن شریف کې فرمایلی چې وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره ډیر مخونه به په دې ورځ باندې تر و تازه او خوشحاله به وي د خوشحالۍ اثار به پې تاري وجه به دی چې دوی به خپل رب جل جلاله ته ګوري الہ العالمین تا مونږ له په جنت کې ټول نعمتونه راکړي دي خو یو نعمت پاتې دی چې هغه نعمت عظما دی نعمت کبرا دی نعمت اکبر دی هغه چې دی هغه ستا دیدار مبارک الله به ورته وفرمایي چې تاسو اوس نعمت وپېژنده اوس هم نعمت وپېژنده زما دیدار چې درته میلاو شي دا د جنت ټول نعمتونه به تې زار او قربان کړي دا به تې ټول زار کړي بیا به الله پاک جل جلاله غلمانو ته حکم وکړي چې لاړ شئ او د جنت شراب روړی په ګلاسونو کې او زما دی بندګانو هر یو ته مخې ته ونیسئ چې دا شراب وڅښي نو غلمان به لاړ شي او شراب به په ګلاسونو کې راوړي د هر یو کرسۍ سره به یو یو غلام ودرېږي او بیا به چې دی دا ټول به په شریکه د هغې نه انکار وکړي مونږ نسکو الله جل جلاله ورته سره د علم فرمایي ولې نسکئ یا الله مونږ نسکو ولې نسکئ الله ته هم پته ده چې ولې نسکي دوی ته هم پته ده چې ولې نسکي دوی وی نسکو او دوی ولې نسکئ دا خبرې زیاتئ صرف دا الله خبرې به په دې ښې لګي او د دې خبرې به په الله ښې لګي پرېږده چې یو څو تپوسونه وشي چې دا خبرې خوږې دي چې نور هم په یو بل ښې ولګي بیا به دوی ورته وي چې یا الله ځکه یې نسکو چې څو دې په خپل دست قدرت په مونږ باندې دا شراب نیس کړي مونږ د بل چا د لاسه شراب نسکو الله به ورته فرمایي تاسو ته څه پته ده چې زه به په تاسو باندې په خپله شراب کوم وی به یا الله مونږ ته د قرآن په سوره دهر یو کم دېرشمه پاره کې فرمایلي وو چې وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله د دې پروردګار جل مجده به په خپله په دې د جنت پاک شراب څښي نو یا الله چې څو دې په خپله په مونږ باندې په خپل لاس د قدرت نیس کړي مونږ د بل چا د لاسو نسو الله به غلمانو ته فرمایي دا ګلاسونه واپس یوسئ او چې د شرابو د نهر نم د کوم دینه راډک کړي دي هلته یې پکې واړوي او ګلاسونه کېدي او تاسو ته ناخوا شئ لږ ساعت پس به ګلاسونه په خپله راشي د شرابو نه به ډک شي او په هوا به رالوځي نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي دا شینګارې به د ګلاسونو خیجې را روان به او را به شي د هر یو جنتي په شونډو به ولګي الله به ورته فرمایي په خپله خوښې اوس کړي چې د دې په مټاس او لذت او خوند او د دې په فیض باندې لږ پوه شي دا د دنیا د شراب غوندې شراب نه دي دا ما تاسو دپاره خصوصي شراب ساتلی دي دې کې دا کمال دی چې دا څوک هم اوس کي د هغه په سترګو کې زما د لیدو طاقت پیدا کېږي دا شراب اوس کوي که په زور یې درړم بیا به په خوند پې نه شئ خوږ شربتي خو چې ماشوم ته په زور راوړې هلته یې غورځئ او چې کله پې هغه پوه شي نو بیا ته به خبر نه ټول بوتل یې راخ کوي ښه که په خوند دې پوه شي چې دا خو زبردست شی د دې دماغو دپاره یو دوایي د خمیره ګوزبان ورته وایي امبري جواهردار ډېره مزېدار ده پکې جواهرات هم شامل دي
نو یو ځل ما کور ته راوړه نه مې یو په نهاره سهار یو چمچ وخوړه نور مې کېښود نو زما یو لور وه هغه وخت کې وړه وه نو زه خو لاړم هغې هغه ډبلې راواخېستو ورته شروع شو ټول ډبلې وخوړ ما کور کې وي هغه ډبلې څه شو یا خو ماشوم یې خوړلې دی مې ولې وي پته نه لګي بس چې رالم ډبلې ته شو هغې چې وکاته چې دا خو ډېر مزېدار شی دی نو یو چمچ یې نه خوړه بس ټول یې په یو ځای باندې وخوړه او هغه د 10 ورځو دوایي وه په یو ورځ یې هغې وخوړه ځکه ډېره مزېداره وه نو داسې به ډېره ښکلې دوایي وي خو چې تی په زور ورکې نو بیا خپې غونډې کړه خپې غونډې کړه صاحب د عذر نه کاجي سے غزیه بیمار تا ته اجازه اوس دا زما زوی دی کله کله دین داسې کي زما قیمتي دوایي دین 2-3 چمچې زیاتې خوري ځکه یو خاندل چې زه خو هم دا کار کوم نو هغه تاسو په خپل طبیعت باندې اوس کې نو د دې په خوند او مزه هم پوه شئ چې دا کوم قسم شراب الله په مؤمنانو ډېر مهربانه دی ځکه کما تاسو ته صرف د جنت تذکیره او د شرابو د جنت د اوبو ذکر شروع کړي یقین په خدای کې پښمنۍ به هم شي نه ختمېږي داسې مزېدار تذکیرې دي دا الله د مؤمنانو دپاره کړي دي هغه ټولې دي الله زمونږ د ټولو مسلمانانو نصیب کړي معززو دی به ورته وایي چې یا الله د شرابو په څکلو نه څکلو کې زمونږ څه غرض نشته مونږ صرف معلومول چې ته په مونږ باندې واقع دا مهرباني کې او که نه خو مونږ ته پته وي چې ته په مونږ ډېر مهربانه یې ځکه نزلا من غفور رحیم دا به د مېلمستیا په طور د هغه مهربانه ذات د طرف نه وي بیا به ورته الله فرمایي دا شراب وڅښئ ځکه چې دا څوک وڅکي نو سترګو کې طاقت زما د لیدو پیدا کېږي په یقین وساتئ حدیث شریف کې راغلی دی چې دا شراب به م وڅکي خو چونکې لومبې ځل د دې نه وړاندې الله لیدلی نه دی جل مجده نو چې څنګه دی دا شراب وڅکي یو پړق به شي الله به د خپل جمال نه حجاب پورته کړي او بیا به ورته وایي شا وایي زما دیدار وکئ نو دی چې الله ته وګوري د الله دیدار وکړي سره د دې چې شراب د جنت څکلي د سترګو کې طاقت هم پیدا شوی دی خو چونکې پیله ځل دی ټول به د کرسو نه بېهوشه راپرېوځي او چې دا کیفیت ختم شي او راپاسي نو د الله د محبت د شرابو مخمور به وي او په دغه حالت او کیفیت کې به الله ته وایي چې یا الله دا جنتونه هم والا دا حور غلمان هم والا دا د جنت ټول نعمتونه والا الها بیا راله د خپل جمال دیدار راکړه الله به ورته وفرمایي دا وخت د جمعې د ورځې وخت دی بیا چې که خیر د جمعې د ورځې وخت راځي هلته بیا شپه نشته دی دا د ورځو په مقدار به دا وخت تقسیم شوی وي دا د خالي د ورځې وخت دا د اتوار د ورځې وخت دا د پیر د ورځې وخت دا د منګل د ورځې وخت دا د بد د ورځې وخت دا د جمعرات د ورځې وخت دا د جمعې د ورځې وخت چې د جمعې د ورځې وخت کله راځي یریږئ هلته بیا د جمعې مونځ نشته هسې تاسو وایئ چې بیا به ځو منډې به وچې د جمعې مونځ هلته به بیا د جمعې د مونځ په ځای د الله دیدار درته درکوي خپل دیدار به درکوي ځئ د جمعې په ورځ به دلته راځئ د نور میدان ته او بیا به زما د مینې بازار لګېدلی وي او زما دیدار به کوئ او بیا به ځئ دا یو هفتې وخت مقدار به دا په جنت کې تېروئ خپلو بیبیانو بچو دوستانو سره او د جمعې په ورځ به زما دیدار درته میلاویږي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي نبی علیہ السلام مبارک د دې حدیث په جمله کې دې ته اشاره کوي چې وفرحة عند لقاء ربه درود شریف ورباندې وایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارک وسلم علیه وصلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلى كل